السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د فارمیسي بروز یوټیوب چینل کتونکو یو پیر بیا درته چینل کې هرکلی وایو. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مختلف قسم میډیسن باره کې تاسو ته معلومات درکوو. نن به موږ خبره کوو په یو عام میډیسن کوم چې د سکین لپاره یعنې دانو لپاره استعمالیږي آیسوټریټنین باره کې به خبره کوو. دا د بیسیکلی د ویټامین ا سپلیمنټ دی کوم چې د ایکنیز یعنې دانو لپاره استعمالیږي، خصوصا هغه بیماران چې هغوی زیاتره میډیسن استعمال کړي وي خو هغه ورله ښه شوي نه وي یعنې څه اثر یې پرې نه وي کړی، نو دا هغه بیماران استعمالوي. د دې نه علاوه دا کار څنګه کوي؟ نو کوم چې سبایشس ګلینډ چې کوم د سکین نه آیل پروډیوس کوي دا هغه وچوي یعنې کموي چې د هغې په نتیجه کې چمړه یعنې سکین وچیږي او دغه دانې خود به خود ختمیږي. د دې نه علاوه که اوس موږ د دې طریقې استعمال خبرو وکړو نو دا په مخ باندې چې کومې دانې وي د دې د طریقې استعمال خبرو وکړو نو دا هغه بیماران استعمالولی شي کوم چې نور میډیسن په هغې باندې کار نه کوي. د دې نه علاوه هر قسم میډیسن چې څوک استعمالوي د هغې لپاره احتیاط هم څه نه څه ضروري وي. نو هغه زنانه بیسیکلی کوم چې حامله وي هغوی لپاره دا د استعمال نه دی پکار. د دې نه علاوه که بالفرض عام څوک هم د میډیسن استعمالوي نو پکار ده چې د وینې ضروري ټسټونه وکړی شي، یعنې ټي جي ټسټ او ټرایګلیسرایډ یا سی بي سي کمپلیټ بلډ کاونټ وغیره. د دې نه علاوه د دې کوم چې سایډ افیکټس دي نو په هغې کې سترګې خړېدل، د دې نه علاوه شونډې وچېدل یا سکین پورېدل دا هم د دې عام سایډ افیکټس دي. د دې نه علاوه خوراک د دې څه دی نو د ډاکټر د مشورې سره د دې استعمال پکار دی، یا عام نارمل چې په ورځ کې یو کپسول په 24 غنټو کې یعنې کپسول اخیستل ضروري وي. دا عام معلوماتو کوم چې تاسو ته ما د آیسوټریټنین باره کې درکړو. که بالفرض چاته داسې کمپلیکیشن وي نو پکار دی چې هغه ډرمټالوجیست یعنې د سکین د ډاکټر سره مشوره وکړي. میلاویږو په بل ویډیو کې د هغې پورې ما ته راکړئ اجازت. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.